د الله یره ولرو د علم د حصول مقصد دا دی چې موږ الله راضي کو زو د حدیث ته بیا راځو د مقدمې په شکل دا دوه درې خبرې بیا معاته د علم مقصد هم دا دی چې موږ الله تبارک وتعالى راضي کو د الله یره په دې ځل کې ولرو د علم په ذریعه سره د الله تعالی د قهر او د سخط او د الله د عذاب نه د الله د دین نه د بغاوت نه د الله د نافرمانی نه په بچ دغه د علم مقصد دی زیډیر په آسان ټکو بیانوم جما خبر ډیر آسان دي د پاره چې فعل عام الله دې وکي چې دا علم زموږ د خويندو الله دې وکي چې دا علم زموږ د بچو الله دې وکي چې دا علم زموږ د ډیرونو الله دې وکي چې دا علم زموږ او زموږ د علماء د نجات او د خدای د دین د ترقه د مخلوقي خدا د رشد او د هدایت د الله د قرب او د نزدېکت ذریعہ وګرځي نن سبا علماء دو قسم دي یو علماء ربانیین دویم علماء سودی الله دې زموږ استاد ناسته تعلق وابستگی مشابهت او محبت د علماء ربانیین سره پیدا کړي دا غي فائدہ به بیا ورستو تاسو ته وی د دې عوام ورونو لپاره دا خبره کوم او بیا ځکه خپل حدیث مبارک ته واپس راځم تعلق چې جوړوي د داسې علماء سره جوړ کی چې عالم کې د خدای ير او خشیت که خپل بچي مدرسې ته راوړي هر مجاهد او هر عالم ته مګوزا هر چا ته کس نا کس ته بچي ته بار استاد مليسا او هر کس نا کس ته بچي په جوړه کې ما چا څنګه چې هر ولد میوي نه پیژندل شي دغه سه هر عالم د خپل شاګردانو نه هر شیخ او مرشد او مقتدا د خپل مریدانو نه د خپل هم مجلس نه پیژندل شي چې په کوم عالم کې د خدای ير لټه د دین هغه آثار پته کې ګوري د خدای خشیت پکې ګوري دا ګوري چې دا عالم ربانی دی کنه نه دی په دې عالم کې د خدای ير صبر ده دغه عالم شاګردانو ته وګوره دغه عالم هم مجلس ته وګوره دغه عالم د کردار سره سره ظاهري هنیه سره سره دغه زړه کې د خدای ير چې ګوري دا غوړي شاګردانو ته وګوره که شاګردان په شریعت باندې پابند په سنت د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک متحلا دي خستدي مزین دي دغه عالم کې دا کمال شته چې په دې مرید او په دې بچو په شاګرد کې مختاري او کله د شاګردانو کې دا نعمت نو د شاګرد او د تابع لږ سره فرق نه کیږي ویخي انګریزي دي د شریعت مطابق نه دي ټوپه په سر لري جاله یا عامه او د پټکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عظیم سنت او دې سنت تمسک نه کوي پابندي پکې نه وي جامع لکه د عام تامیان و چولي خار بازار او پارکي دا همیشه د تعریف پکې نه دي چې دا مولا او عالم پکې نه دي شي په دا عالم کې خشیت نشته هغه عالم دی چې تا هغه ته وګوري تا ته خدای را یاد شي تا هغه ته وګوري ستا په زړه کې د آخرت فکر پیدا شي تا هغه ته وګوري ستا په زړه کې د دین محبت پیدا شي دغه علماء پیژنې